بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم په والدینو باندې د بچو ذمہ داري څنګه چې د والدینو حقوق دي همدقسې د بچو هم حقوق دي پکار ده چې والدین د بچو هغه حقونه او ذمہوارۍ دا ادا کړي نو انشاءالله العزیز د هغه بچی نه به د معاشرې یو ښه بچی جوړ شي. نمبر 1 د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې کله د یو مسلمان بچی پیدا شي نو پکار دا ده مسنون او ښه طریقه دا ده چې د هغه په غوږ کې اذان وکړی شي. دویم نمبر تحنیک ولو کی. تحنیک مطلب دا چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایي چې مونږ کره به ماشوم پیدا شو نو مونږ به د برکت دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک له راوستو هغوی به په خوله کې کجوره وغیره دا وجوله چې د نبي علیه صلات وسلام لعاب مبارک ورسره یوځای شي او هغه به بیا هغه ماشوم له خوله کې ورکړله. لہذا بزرگ لا عالم لا مولانا صاحب لا خپل بچی او خپل ماشوم بوتلل چې هغه ورته تحنیک وکړي او دغه رنګې نبی علیه السلام به ورته د برکت دعا وکړه نو ماشوم چې پیدا شي نو عالم لا نیک عمله انسان له بوتلل چې هغه ورته اذان وکړي تحنیک ورته وکړي د برکت دعا ورته وکړي. دغه رنګې په مرض باندې د هغه عقیقه کول که هلک وي او که جینۍ وي عقیقه کول سر وله خریل په سر باندې وله زعفران لګول او دکه رنګې که هلک وي نو 2 چیلي او که جینۍ وي نو 1 چیلی دا حلالول دا ذبحه کول دې ته عقیقه وي دا مسنون طریقه ده. دکه رنګې ښکلي نوم وله کېښودی شي د صحابو په نوم باندې که هلک وي که جینۍ وي د صحابیاتو په نوم باندې ښکلی مزیدار نوم وله کېښودی شي د اسلامي کتابونو نه معلومات حاصل کړي شي د علماو نه د خپل مساجدو د امامانو نه تپوس وکړو او ښکلی بامانه د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا صحابیاتو د هغې نوم چې کوم دی د هغه ماشوم له کېښودی شي. دغه رنګې بیا د هغه د تعلیم او د تربیت خیال وساتلی شي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کله چې ماشوم د 7 کالو شي دی په مانځه ودروي او چې کله د 10 کالو شي مونځ نه کوي دی وهې سزا وله ورکوي. لہذا د هغه د تعلیم او د تربیت خیال وساتلی شي پوره نگرانی پې وکړی شي نو قرآن پاک تلاوت کوي یا نه کوي مونځ کوي نه کوي کم ځای کینی چا سره کینی پاسی او دکه رنګې څه ټایم کور ته راځي څه ټایم کور ته نه راځي د هغه مستقل نگرانی وکړی شي د هغه د تعلیم او د تربیت خیال وساتلی شي او کله چې لوی شي او بالغ شي او غټ شي د واده شي او د نکاح شي نو د والدینو ذمہ داري دا ده چې دله نکاح وکړي. تر دې ځایه پورې د والدینو ذمہ دارۍ دي چې دا والدین د دې ذمہ دارو کما حقه خیال وساتي اهتمام وساتي نو انشاءالله العزیز چې د دغه ماشوم نه به الله جل شانه د دغه بچي نه به الله جل جلاله یو نیک عمله انسان جوړ کړي او د دې والدینو د سترګو یخوالی به الله جوړ کړي.